بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 269 دی. الدرس الثاني والسبعون یعنی 72 درس دی، 72 نمبر درس دی. نن درس کې به د دې نه مخکې درس کې مونږ د الفاظو معنی زده کړې وي او یو ضروري عبارت یو لازمي قاعده م ویلې وه، هغه عبارت باره کې. نو نن مونږ یو عبارت ته بره یو څو جملې دي دغه وایو، بیا د سوالیه جملو جوابونه دي. التلمیذ المؤدب، التلمیذ المؤدب، با ادب شاگرد، ادب والا احترام والا شاگرد چې ډیر زیات په ادب باندې وي، نو د هغه باره کې خبرې کوي. خالد تلمیذ مؤدب، خالد یو با ادب شاگرد دی، خالد یو با ادب شاگرد دی. لا ينطق بکلمة بذیئة، لا ينطقو هغه خبرې نه کوي. څنګه خبرې نه کوي؟ بکلمة بذیئة، ناشایسته یعنی فضول خبرې نه کوي، بهوده خبرې نه کوي. لا ينطقو بکلمة بذیئة، هغه بهوده خبرې نه کوي، هغه ناشایسته خبرې نه کوي، هغه خرابې خبرې نه کوي، هغه بدې خبرې نه کوي. ولا یؤذي احدا، هغه هیڅ چاته تکلیف نه ورکوي. فی البیت، په کور کې هم، او المدرسه یا مدرسه کې، که په کور کې وي هم چاله تکلیف نه ورکوي، او که په مدرسه کې وي نو هم چاله تکلیف نه ورکوي. و اذا دخل المنزل، کله چې هغه کور ته داخل شو، ووجد او هغه ولیدل ضیوفا میلمانه ولیدل، سلم نو هغه سلام وکړو علیهم هغه میلمانو ته، وصافحهم او هغوی سره مصافحه وکړه، لاس یې ورسره میلاو کړو. ولا یجلس او هغه کې نه ناستو، معهم هغوی سره یعنی میلمنو سره کې نه ناستو، الا مگر اذا کله چې امره هغه ته حکم وکړو ابوه د هغه پلار بالجلوس د ناستې، کله چې ورته پلار د ناستې حکم وکړو نو بیا کې ناستو، چې پلار ورته د ناستې حکم نه وکړی نو هغې پورې نه کې ناستو. و اذا طلب شیئا، و اذا او هر کله چې طلب شیئا یو څیز وغواړي، من والده د خپل پلار نه، او امه یا د خپل مور نه، نو تکلم هغه ورسره خبرې کوي، بادب و احترام، په ادب او احترام سره. کله چې هغه د مور یا د پلار نه یو څیز غواړي نو په ادب او احترام ته غواړي، په ادب او احترام ورسره خبرې کوي. و اذا اخذ او کله چې هغه واخلي شیئا یو څیز، من احد د یو چانه، کله چې د چانه یو څیز واخلي، قال نو بیا ورته وایي له هغه کس ته، جزاک الله، جزاک الله، الله دې تعالی بدله درکړي، خیرا ډیره غوره، ډیره بهتره بدله دې د دې درکړي. کله چې د چانه یو څیز واخلي نو بیا هغه کس ته دعا وکړي، جزاک الله خیرا. نو دا موږ ته د ژوند تېرولو د آداب ښیي، چې څنګه دا خالد شاګرد دی، فضول خبرې هم نه کوي او چاله تکلیف هم نه ورکوي، او کله چې کور ته ورننوځي او میلمانه موجود وي نو هغوی ته سلام کوي او مصافحه ورسره کوي، او بغیر د مور پلار د اجازت هغوی سره نه کینی، چې پلار ورته اجازت ورکړي نو بیا هغوی سره کینی. او کله چې د مور یا د پلار نه څه څیز غواړي نو تاسو په ادب او احترام سره خبرې کوئ. نو څنګه چې دا خالد کوي د آداب راته ښیي، د ادبونه راته ښیي، نو دا موږ ته وایي چې داسې تاسو هم کوئ. و اذا اخذ شیئا من احد، کله چې هغه د چانه یو څیز واخلي، قال نو بیا ورته دا خالد وایي له هغه کس ته، جزاک الله، الله دې تعالی بدله درکړي، خیرا ډیره غوره، د دې څیز بدله دې الله تعالی ډیره غوره درکړي. وهو او هغه نظیف الملابس والجسم، پاک صفا سترا جامو او جسم والا دی، یعنی داغه جسم هم صفا ستره دی او پاک صفا جامې وي. نو مونږ ته وایي چې تاسو هم دغه شان پاک صفا او جامې هم پاکې او جسم هم پاک. و اظفاره او داغه نوکان قصیرة واړه دي، غټ د عیسایانو په شان غټ نوکان یې نه پرېښي، واړه نوکان وي. و ادواته او داغه سامان مرتبه په ترتیب پروت وي، و نظیفة او صفا ستره وي، داغه بالغ، داغه بستره، داغه قلم، داغه کاپی، داغه بسته، داغه کتابونه، هغه په ترتیب باندې، داغه چپلې په ترتیب باندې پرتی وي او صفا ستره وي، ګند نه جوړی.
لذلك د دې د وجې نه یحبه هغه سره محبت کوي والده و اخوته د هغه پلار او ورونه د دې د وجې نه هغه سره د هغه پلار او ورونه محبت کوي کما یحبه لکه څنګه چې هغه سره محبت کوي کل من هر هغه څوک یعرفه چې هغه پیژني لکه څنګه چې هر هغه سړی چې هغه پیژني هغه سره محبت کوي ويقول الناس او خلق وایي ويقول الناس او خلق وایي عنه د هغه باره کې او خلق د هغه باره کې څه وایي انه یقینا هغه دا خالد تلمیذ مؤدب یو با ادب شاګرد دی یو ادبناک شاګرد دی یو ادب او احترام او قدردان شاګرد دی نو دای مونږ ته د ادب باره کې خبرې وکړي اوس استفهامیه جملې دي سوالیه جملې دي سوالونه راکړي دي او بیا د هغې جوابونه ورکوو وایي هل خالد ولد مؤدب آیا خالد ولد مؤدب با ادب هلک دی ولد معنی د هلک او والد معنی د پلار نو ولد مؤدب با ادب هلک دی نو جواب ورکو نعم او جی هو ولد مؤدب هغه یو با ادب هلک دی هغه یو با ادب هلک دی اوس مونږ ته وایي ماذا تفعلو تاسو څه کوئ اذا وجدت ضیوفا کله چې تاسو میلمانه ووینئ کله چې تاسو میلمانه ووینئ نو تاسو څه کوئ نو اوس ولله مونږ جواب ورکوو اذا وجدتو کله چې زه میلمه ووینم کله چې زه ووینم ضیوفا میلمه کله چې زه میلمه ووینم اسلمو زه سلام کوم علیهم هغه ته زه په هغه سلام کوم اوس بیا وایي کیف تکلم اباک و امک کیف تکلم ته څنګه خبرې کې اباکا خپل پلار سره و اموکا او خپل مور سره ته خپل مور او پلار سره څنګه خبرې کې نو جواب ورکو اکلمو زه خبرې کوم ابي و امي خپل مور پلار سره بادب په ادب زه خپل مور پلار سره په ادب خبرې کوم اوس وایي کیف ملابسوکا ستا کپړې څنګه دي کیف معنا را څنګه دي ملابسوکا ستا جامې ستا کپړې نو زه ورله جواب ورکوم ملابسی زما جامې نظیفتن صفا سوتره دي زما جامې صفا سوتره دي اوس راته بیا وایي کیف ادواتوکا ستا سامان څنګه دی ستا سامان څنګه دی نو زه جواب ورکوم ادواتی زما سامان مرتبتن په ترتیب باندې پروت دی مرتبتن په ترتیب دی اوس بیا وایي کیف تعامل الصغارا کیف تعامل ته څنګه معامله کې ته څنګه سلوک کې الصغارا ماشومانو سره ستا ماشومانو سره څنګه سلوک دی نو جواب ورکوي اعاملهم زه هغوی سره سلوک کوم زه هغوی سره سلوک کوم څنګه سلوک کوم بالرحمت د رحمت او د شفقت زه ماشومانو سره د رحمت او د شفقت معامله کوم اوس دوی کیف تعامل الکبارا کیف او څنګه تعامل ته معامله کې ته سلوک کې الکبارا مشرانو سره ته مشرانو سره څنګه معامله کې څنګه سلوک کې نو اعاملهم زه هغوی سره معامله کوم زه مشرانو سره سلوک کوم باحترام د احترام زه د مشرانو احترام او قدر کوم زه مشرانو سره د احترام معامله کوم نو امید دی په دې درس باندې به تاسو پوه شوي دا زموږ سره سبق ختم شو د سبق نه پس به انشاءالله مونږ تمرین حل کوو نو دا امید دی په دې به پوه شوي زموږ د نن ورځې درس دی راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام